بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 175 نمبر درس دی او د عواملو باز شروع. نو د عوامل دوه قسمه دي. یو ته عوامل لفظي وي، نو هغې کې څه اسماء عامله او څه پسې بیا افعال عامله او مختلف داسې ترتیب باندې، او څه حروف عامله. او اوس چې د عواملو دویم نمبر قسم عوامل معنوي دی. یو عوامل لفظي نو هغه لفظي بیا څه عوامل د لفظي حروف عامله او څه اسماء عامله شو. او اوس چې دی دا د عواملو دویم قسم عوامل معنوي دي. عوامل معنوي، د عوامل معنوي دوه قسمونه دي. اوس په دې پوه شئ چې عوامل معنوي څه ته وایي. معنوي مطلب دا دی که نه چې په لفظونو کې موجود نه وي او داسې معنوي وي، یعنی معنی لحاظ سره ګڼلی کېږي. نمبر ایک چې دی ابتدا. نو ابتدا چې دی دا عامل معنوي دی. ابتدا څه ته وایي جي؟ چې کله مبتدا او خبر، چې مبتدا او خبر د عواملو نه خالی وي که نه، چې څه یو عامل هم پې نه وي، نو دې ته مبتدا وایي. ٹھیک شوه؟ دې ته ابتدا وایي. ابتدا څه ته وایي؟ چې کله مبتدا او خبر باندې یو عامل هم نه وي، عامل لفظي نه وي، نو بیا هغې ته مبتدا وایي. مبتدا وایي دا مبتدا عامل معنوي ده. نو مبتدا مرفوع وي او خبر مرفوع وي. ولې مرفوع وي؟ چې مخکې ته عوامل لفظي نه یو هم نشته، یو عامل لفظي پې نه وي. ٹھیک شوه؟ چې کله په مبتدا او خبر باندې عامل لفظي راشي که نه، نو مبتدا او خبر بیا مبتدا او خبر نه وي، د هغې هغه اعراب بدلی. نو دغه شان کله چې په مبتدا او خبر نه مخکې یو هم عامل لفظي نه وي، نو بیا وی یاره دا مبتدا او خبر دا د عامل لفظي نه خالی ده، یعنی یو هم ورته نشته. نو چې نه وي نو مبتدا هلته کې معنوي ګڼلی کېږي. یاره چې دلته کې دا ابتدا معنوي ګڼلی کېږي، چې یاره دلته د مبتدا او خبر نه مخکې ابتدا عامل معنوي دی. وی د ابتدا ورله رفع ورکړی، حالانکه ابتدا څه ته وایي؟ چې د مبتدا ته خبر دغه ابتدا کېږي. ټیک شوه؟ ابتدا یعنی یو اسم د عامل لفظي نه خالی کېدل. ابتدا څه ته وایي؟ یو اسم د عامل لفظي نه خالی کېدل. دویم نمبر فعل مضارع د حروف ناصبه او جازمه نه خالی کېدل. ټیک شوه؟ ابتدا څه ته وایي؟ یو اسم د عامل لفظي نه خالی کېدل، یعنی مبتدا او خبر د عامل لفظي نه خالی کېدلو ته ابتدا وایي. او دویم نمبر فعل مضارع د حروف ناصبه او جازمه نه خالی کېدل، یعنی د فعل مضارع نه مخکې چې حروف ناصبه ولګي که نه، ان لن کوي اذن، نو هغه فعل مضارع له چې نصب ورکوي. یضربو دی هغه به بیا یضربه شي. ٹھیک شوه؟ او چې کله په ده باندې د حروف ناصبه نه وي نو بیا به یضربو ویلی کېږي. او چې کله په دقې یضربو باندې دا یضربو دی، یضربو دی دا مرفوع دی. ځکه مرفوع دی چې دلته کې په ده باندې نه حروف ناصبه شته او نه حروف جازمه شته، نو دا د حروف ناصبه او د حروف جازمه نه خالی دی. که دلته د حروف ناصبه نه یو ان ولګېدو که نه، ان، نو بیا به دا یضربو نه وي، دا به یضربه شي. ٹھیک شوه؟ یا چې دی دا یضربو دی، یضربو دی. ٹھیک شوه؟ نو دا د عوامل لفظي نه خالی دی. نو که په ده باندې دلته کې لم ولګي نو دا به یضرب شي، دا به رفع به ختمه شي، دا به یضرب شي. ٹھیک شوه؟ نو تا ته وایي چې د فعل کېنه که نه خبرې مه کوه، دغلته کېنه په ارام. صاحب زه سبق وایم، ښه دغلته غلی کېنه. نو دویم نمبر دی فعل مضارع د حروف ناصبه او جازمه نه خالی کېدل. ٹھیک شوه؟ نو دا ګوره یضربو دی، دنه چې حروف ناصبه نه ان ولګېدو، ان لن کوي اذن، دا حروف ناصبه دي چې هغې نه پې یو ان ولګېدو یا لن ولګېدو یا کوي ولګېدو یا اذن ولګېدو، نو دا به یضربه شي. اوس چې ته زه دا واپس لرې کړم که نه، نو ګوره موږ اوس وایو یاره فعل مضارع د حروف ناصبه نه خالی شو، نو دا به یضربو شي واپس.
ٹھیک شو دا قشانت لم یضرب دے دا حروف جازمه او لم لما لام امر لا نهي ان شرطیه دا پنځه حروف جازمه دي دا فعل مضارع له جزم ورکي نو چې کله ته دا لري کوم لم یضرب دے دا لم مت لري کو فعل مضارع می د حروف جازمه نه خالی کو نو دا به واپس یضرب شي نو دي ته وای چې دا د فعل مضارع چې کله د حروف ناصبه او جازمه نه خالی وي نو بیا به دا فعل مضارع مرفوع وي د باندې به رفع وي ٹھیک شو استاد ته وای د ابتدا ذاتی معنی دا شروع کول د ابتدا ذاتی معنی سره شروع کول او اصطلاحي معنی سره اصطلاحي معنی دا چې اسم د عوامل لفظي نه خالی کېدل چې مبتدا او خبر د عوامل لفظي نه خالی وي نو هغه ته ابتدا وای ٹھیک شو اس مبتدا او خبر دا چې کله د عوامل لفظي نه خالی وي دی ته ابتدا وای خجی ابتدا مبتدا او خبر لرفع ورکي ابتدا مبتدا او خبر لرفع ورکي لکه زید قائم مونږ وایو کنه دا زید ولی مرفوع دی ځکه چې د جملې ابتدا ته شوی دا او قائم دا خبر دی نو زید نه د جملې ابتدا شوی دا او دا قائم دا خبر دی نو خبر مرفوع وي نو چې د کم جملې د کم اسم نه د جملې ابتدا وشي نو هغه اسم مرفوع وي کنه او چې د کم اسم یعنی کم چې خبر وي نو خبر مرفوع وي نو دی وای چې یاره دا زید له رفع چا ورکړي وای دا ابتدا ته شوی دا ٹھیک شو د دې نه ابتدا شوی دا د دې نه شروع شوی دا د دې اسم نه د جملې شروع شوی دا د دې اسم نه جمله شروع شوی نو ځکه دې ته ابتدا وای دې دوانو له یعنی مبتدا او خبر له ابتدا رفع ورکړي دا چا رفع ورکړي ابتدا مطلب دا چې شروع شوی دا ته جمله ته شروع شوی یعنی عامل لفظي د عامل لفظي نه خالی کېدو رفع ورکړي دا ٹھیک شو عامل لفظي نه خالی دی او دا مشهور مذهب دی مشهور مذهب څه دی چې دوانو له یعنی مبتدا او خبر له مبتدا لم ابتدا رفع ورکړي او خبر لم ابتدا رفع ورکړي د دوانو له ابتدا رفع ورکړي دا ٹھیک شو دا مشهور مذهب دی او اوس پکې د نورو چې کوم دا چې وکنه دا د جمهور دغه مذهب دی اوس پکې بعض ائمه وای د نحو ماهرین وای د نحو چې کوم علما دي هغه وای په دې کې په دې مبتدا او خبر کې دوه نور مذهبونه هم شته اول مذهب ابتدا چې د ابتدا د مبتدا له هم رفع ورکړي دا او خبر یعنی د مبتدا له هم رفع ورکړي ها دی وای ابتدا مبتدا له رفع ورکړي او د مبتدا خبر له رفع ورکړي دا مشهور مذهب دار چې ابتدا د مبتدا لم رفع ورکړي او د ابتدا چې د خبر لم رفع ورکړي دا مشهور مذهب دی او دویم مذهب دار چې دا ابتدا صرف مبتدا ل رفع ورکړي او بیا د خبر ل رفع دا مبتدا ورکړي ٹھیک شو دا مبتدا وای دا خبر ولی مرفوع دی وای دا خبر ځکه مرفوع دی چې دا د مبتدا ور ل رفع ورکړي او مبتدا ولی مرفوع دی وای مبتدا ل ابتدا رفع ورکړي دا نو دا دویم مذهب دی دریم بل مذهب پکې دا دی جی مبتدا په خبر کې عامل دی یعنی مبتدا چې دا کنه مبتدا دی خبر ل رفع ورکړي دا ٹھیک شو دی خبر ل رفع ورکړي دا او خبر په مبتدا کې عامل دی یعنی دی خبر دی مبتدا ل رفع ورکړي په یو بل کې عامل دی یو ل رفع ورکړي دی بل ل رفع ورکړي دا قوي خجی او د عوامل معنوي دویم قسم یعنی د فعل مضارع د حروف ناصبه او د حروف جازمه نه خالی کېدل دا مې درته بره اول وي ټیک شو چې کله فعل مضارع د حروف ناصبه او حروف جازمه نه خالی وي نو هغه ته د عوامل معنوي دویم قسم وي او چې کله فعل مضارع د حروف ناصبه یعنی ان لن کی او اذن د دې څلورو نه او د حروف جازمه یعنی لما لام امر لا نهي او د ان شرطیه نه خالی وي چې کله په فعل مضارع باندې حروف ناصبه یعنی ان لن کی اذن نوي نو بیا به دا فعل مضارع مرفوع وي او چې کله په فعل مضارع باندې حروف جازمه نوي یعنی لما لام امر لا نهي ان شرطیه دا 15 حروف په نوي نو بیا به فعل مضارع مرفوع وي نو بیا فعل مضارع مرفوع وي چې د دې حروفونه د حروف ناصبه نم خالی وي او حروف جازمه نم خالی وي نو بیا فعل مضارع مرفوع وي لکه یضرب زید دا یضرب ولی مرفوع دی په یضرب په دې باب باندې ولی ضمه ده ځکه چې دا د حروف ناصبه او جازمه نه خالی ده د دې مخکې نه حروف ناصبه نه یو حرف شته او نه د حروف جازمه نه یو حرف شته په دې مثال کې یضرب مرفوع ده ځکه چې د حروف ناصبه او جازمه نه خالی ده یعنی چې کله فعل مضارع د عامل ناصب او د عامل جازم نه خالی وي نو بیا به فعل مضارع مرفوع وي
نو دا د فعل د عوامل معنوي د عموم بیان باس ختم شو. نو ان شاء الله په راتلونکي درس کې به د حروف د عوامل غیر عامله د غیر عامله باس پکو ان شاء الله. بل درس کې به د غیر عامله باس کو ان شاء الله. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.